کتاب دا پارا بلنا ورکوم حضرت العلامہ مولانا مفتی طارق امین سے خطیب و پیش امام جامعہ مسجد حاضہ اگی خدمت کی عرض دے شراشی دخپل زرین خیالات و اظہار فرمائی نعرہ تکبیر وعلى من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ والتابعین نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف امین المقدس معزت مندو اول خزتا سو طولو تا لرنا نزدینا راتلون کو تا طولو تا خوش آمدید ہر کلے وین اور دیر بختور محفل دے چپدے پروگرام کی تاسو تا مولانا صاحبوے دا ختم ہم نسبت تے جمیش پہ نسبت تے او شب معراج نسبت تے یادا وسا تے دا آغا شپا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتا یوزل جبریل را گئے وائی جب قربان پوئے کوئے کاف باندر تیرے دما سا عجیبہ آوازونا میں واوردل چغے فریادونا میں واوردل ویچ ورغم قربان دا ایو فرشتہ ادس فرشتہ چھ اللہ رب کریم دے فرشتے تا اغا مقام ورکڑا ہے چھ 50,000 فرشتے بدا دے خی طرف تا ولاڑے وے 50,000 فرشتے با دے مخ تا ولاڑے وے او 50,000 فرشتے با دے تعظیم دے پارا گس طرف تا ولاڑے وے او اللہ دا مقام ورکڑا دے فرشتے تا چکل بے ہم سا واخستلا اللہ با ایو فرشت پیدا کولا خو قربان کلا چھ تاسو معراج شریف پشپا باندے اللہ دیدار تتلے لا مکان تتلے وی دا فرشتہ لگیا ہوا خپل کار باندے اللہ اللہ طرف کمی دوی تے چھ ڈیوٹیانی دی وی دے وی چھ ما نبی علیہ السلام تا توجہ ورنکڑا وہ ندرے دم قدر میں وہ نکڑو تعظیم میں وہ نکڑو رب کریم ما تو فرمائل اے فرشتے ما محبوب ما تر روانو تے تعظیم تا وہ ندرے دے تے ما حبیب قدر وہ نکڑو اللہ رب کریم آٹول قوت لمانا سلب کرو او کوئے کہف پا دے غرقی غزار کرما استغفر اللہ وہی رب کریم پا بارگاہ باندے تاسو دے فرشتے دے پارا دعاو کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستا او زمان مہربان نبی دعاو کڑلا ما عزت مندو قدر مندو رب کریم دعا قبول کڑا او وے فرمائل چھ اے فرشتے ما محبوب باندے درود وایا بیا بستاز اغف پخپل منصب باندے دوبارہ ودراو ما
محفل برکت پارا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ما عزت مندو نن گناہ خمون کو خنن معاملہ بلے خواته روانه ده. نن خلق ډیر جابر شول. زه صرف او صرف چا نوم نه اخلم، نه چا پسې غږېږم، نه مې څوک یادول مقصود دي، خو صرف او صرف خپل ایمان حفاظت متعلق درته وایم داسې خلق راوتلی دي چې په منبر رسول باندې غلطې خبرې ناروا دعوې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی معراج شریف په شپه مې داسې خلق وکتل چې د اوښو غټې شونډې دي او دا شونډې دوی نه د اور په کینچیو کټ کیږي. ما تپوس وکړو جبریل دا څوک دي؟ وی چې قربان دا د ستا امت هغه مقررین دي، هغه علما دي چې خلکو ته به خبرې کولې او خپله به عمل نه پې باندې کولی. دا هغه خلق دي. نن په منبر باندې په یو غټ مسند باندې چا له وجې چې تا ته خدای عزتونه درکړي دي داسې خلق په معاشره کې پیدا شول چې زه محمد رسول الله نه منم، او که منم یې دې له وجې نه منم چې الله ویلی دي. دغه انسان نه تپوس وکړه چې تا ته د الله چا ښیلی دی، د الله چا درته ښیلی دی، ستا ضمیر کومې خواته لاړو؟ نبی علیہ السلام مور نه منم. یاد وساتئ فتاوی شاملې کلی دي وی په کومه ځمکه باندې چې مدینه جانان تشریف فرما دی، فرمائی بر آسمانوں کے فرشتو بیت معمور چې کومه قبله دی، فرمائی لدین هم کروڑ ها درجه دا ځمکه افضل چې په کومه ځمکه مدینه جانان تشریف فرما دی. اوس ته خپله ووایه چې دا ځمکې ته الله دومره مقام ورکړی او کمی بیبی په خیټه کې چې رسول الله 9 میاشتې تیرې کړې، الله محبوب حفاظت یې کړی، هغې بیبي ته به الله څومره مقام ورکړی. او په دې باندې بیا یو سړی ګستاخي هم وکړي او دوباره دلایل هم په باندې وایي. زما خواست دی د چا مونږه په چا باندې مونږ خپلې خولې نه خرابو. مولانا رومی رحمت الله علیه فرمای 1000 بار بشویم دهن به مشک و گلاب. فرمایی وی که زر زله دا خپل خوله په مشک و گلاب باندې اومینځم، 1000 بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی است. یا رسول الله بیا دې هم چې نوم پې باندې علم ما ته بې ادبي ښکارېږي. زمونږ سلف صالحین خو داسې تېر شوي یو، نن مونږ څه قسم خلق وکتل. الله اکبر. او بیا ما عزتمندو قدرمندو ګناه الله معاف کوي، خو الله او الله رسول سره مقابله کول دا الله نه معاف کوي. دا نور مقابله څه ته وایي؟ یو سړی دومره دلیر شي. اوس دا 8 مارچ ته زنانه راوتې وې په عام روډونو باندې ګتې راخیستې دي. تاسو به کتلی څوک سوشل میډیا ګوري میرا جسم میری مرضی او ستا بستره به ګرموه زه به داسې کوم زه به داسې کوم. دا د څه شي اسلامي ملک دی؟ صرف د نوم اسلامي ملک دی. قرآن وایي وقرنا فی بیوتهن، الله فرمایي تاسو په خپلو کورو کې اوسېږئ زنانو. الله او الله رسول له حکم نه تجاوز کول او بیا دا ویل چې الله ته واوره زه ازادي غواړم ما ته به ازادي راکړه، اے رسوله ته واوره ما ته به ازادي راکړه زه ازادي غواړم. یاد وساتئ ما عزتمندو الله رب کریم څومره چې قومونه مخکې تباه کړي دي، مخکې قومونه تباه کړي دي، په کفر باندې نه دي تباه کړي. کفر خو اوس هم خلق کوي، شرک خو اوس هم خلق کوي. الله رب کریم چې څومره قومونه تباه کړي په کفر او په شرک نه دي تباه کړي. قرآن اوچت کوي وګورئ، قوم صالح وګورئ، قوم لوط وګورئ، قوم شعیب وګورئ. الله دا قومونه په څه باندې هلاک کړل؟ کله چې دوی شعائر الله ته لاس واچولو، الله حدودو ته لاس واچول، بیا دا خلق الله تباه و برباد کړل. دا خلق الله تباه و برباد کړل. ما عزتمندو قدرمندو نن زمونږ په دې اسلامي ملک کې څه لګیا دي؟
او مونږ بالکل خاموشه اورو. کم از کم عزت مندو دومره کول پکار دی چې داسې خلک خو سړی نه اوري که نه، داسې خلکو ترته پته دی، داسې خلکو سړی ناسته نه کوي، حق هر ځای بیانول پکار دی. ما عزت مندو که چېرته زمونږ دی اسلامي ملک چې په ډېرو محنتونو باندې جوړ شوی دی او زمونږ په دې سرکاري محکمو کې ډېر ایمانداري خلک دي، داسې خلکو ته یې لګام ور چولو نو ما عزت مندو دا ملک په ترقي نه کوي، دا به زوال کوي. اسلام کم مقام ښځې ته ورکړی دی، کم مقام یې ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي وی کم پلار چې لور رواخلی او دې ته ور وګوري، صرف لور رواخلی او ور وګوري په مینې سره، الله دته قبول حج ثواب ور عطا کوي. نور ازادي څنګه څه ته وایي، نور مقام څه ته وایي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پلار چې کله کور ته څه راوړي اول حق د لور دی، لور ته بیا ورکوي، اول حق د لور دی. او بیا ما عزت مندو قدرمندو چې کله بیا لوی شي، کله لوی شي او د مور جوړ شي نو جنت الله رب کریم او آسمانونه بره الله جنت جوړ کړی دی. خو نبی علیہ السلام فرمای که څوک دا غواړي چې جنت نه بوسه واخلم ا د مور له خپو نه بوسه والي، جنت دروازه ښکله کم ا د مور خپې ښکلې کړي، دا داسې ده لکه جنت دروازه یې چې ښکله کړه. ما عزت مندو نور مقام او عزت څه ته وایي؟ دا ورځ په ورځ ګندګي سوشل میډیا په ذریعې سره مونږ ذهنو تر اچول کیږي او کله هم چې یو انسان بار بار غلط ګوري دې سره دا د ذهن چې دی هغه پوخ شي. نن دا یو باقاعده مونږ مسلمانو دپاره سازش شروع دی، مسلمان تباه کولو دپاره باقاعده پلانینګ کیږي چې دا مسلمان به په کومې طریقې سره مونږ تباه کو. دا خو هغه خلک دي چې یو ځل الله اکبر وایي بیا په هر څه باندې ورځي او نبی علیہ السلام په نوم باندې سر قربانوي. خو راشه څه ملایان ته والا چې بیا د بیانې ګستاخیانې کوي او خلک به د دفع ورکوي او بیا په دوی کې دا غټه فتنه د ښځو خوراکه چې دا خلک بس سرګردانه وګرځېږي. به هر حال ما عزت مندو یاد وساتئ قرآن کې الله فرمایي قو انفسکم و اهلیکم النار التي وقودها الناس والحجاره. ای ایمان والو خپل ځانونه وساتئ او خپل کور وال وساتئ له هغه اور نه چې د دې خاشاک بالن ایندن انسانان او کاڼي دي. ما عزت مندو مونږ ته پکار ده چې په خپل بچی باندې لاس ساتو، بچی په خپل لاس کې ساتو. څنګه دا لکانو یو حفظ وکړو 3 کسانو ناظره وې ان شاء الله لک ټیم بعد به دا هم حفظ وکړي. په دې شیز کې زمونږ کامیابی ده. خپل اولاد باندې دنیاوی تعلیم په کوي، خو که دنیاوی تعلیمونه کې ضروری نه ده، رازق الله دی، دین ورزده کوي، دین ورزده کوي چې ستا قدر ستا اهمیت پیژني. چې پلار په سر باندې درد وي چې بچای لګیا وي سر ورچاپي کوي، چې په خپو باندې درد وي خپې ورچاپي کوي، او دا څه شی دی؟ دا فقط دین کې دی، فقط دین کې دی. یاد وساتئ ما عزت مندو قدرمندو دنیا بلې خوا ته روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي یو وخت به داسې راشي چې انسان به په ځمکې باندې رواني او قبرستان به وویني، وایي به ای کاش چې زه دې مړو په ځای نن دننه وی د ځمکې خېټه ما دپاره له دې ملا نه غوره ده. نن هغه وخت دی کومې بیا د بیانې لګیا دي. انګریز ملکونه خو پرېږ دا کار کوي. نن مونږ مسلمان کومې خوا ته روان دی؟ څوک خپلې خور سره نکاح کوي. وګورئ په سوشل میډیا باندې ویډیو شته د خپلې خور سره نکاح کول، خپلې لور سره نکاح کول. زمونږ په دې پښتنو کې دا خلک را پیدا شو. د دې مین وجه څه شی دی؟ مین وجه دا دی چې مونږ علماو ته نه کینو، مونږ دین ته نږدې نه راځو، عالمانو سره نږدې نه کینو. بس هر سړی یو خپل سوچ دی، یو خپل فکر دی، بس د خپل سوچ د خپل فکر مطابق چې څه د سره ټیک دی هغه ټیک دی او چې څه ټیک نه دی بس هغه ټیک نه دی. حالانکه شریعت متعلق نن ماته یو سړی ټلیفون وکړو چې یوه ښځه حامله وي، بچای وي
دسې په وخت کې طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ مې ولې وی دلته یو کس ته چا ویلو چې داسې په وخت کې طلاق نه واقع کیږي او ده خو په غوسه کې ښځې ته طلاق ورکړی ده. مې یاده وساتئ یو په خوب کې طلاق نه واقع کیږي یا سړی مکمل لیونی شوی نه وي نور په هر صورت کې واقع کیږي. هر صورت کې ته په ګپو کې ورته ووایه، ته په خندا کې ورته ووایه، ته بس هسې ورته ووایه، هر صورت کې واقع کیږي. ما عزتمندو قدرمندو نن موږ دین نه څه ګپ شپ جوړ کړی دی. مشکات شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت په داسې راشي چې انسان به خپلې ښځې سره زنا کوي، بدکاري به کوي. صحابه عرض کوي قربان خپلې ښځې سره څنګه زنا کیږي؟ الله محبوب فرمایي خپلې ښځې ته به 3 طلاق ورکړي او دې له پاسه به دی ښځه ورته وایي. لکه زمونږ پښتانه یاره دا خلک به څه وایي، دا معاشره به څه وایي. نه ما عزتمندو الله او د الله رسول حدودو نه تجاوز مه کوئ. بني اسرائیل مه جوړېږئ چې یو آیت منئ او بل نه انکار کوئ. خور لور حق مونږ نه ورکو، جهیز کې اندوان رسم کو، خو ډېر سامان ورلوالو، خو چې کوم جایداد کې کومه حصه کیږي هغه رونه نه ورکئ. یاد وساتئ دا حدیث شریف او په دې زړه ګلدسته کې ځای ورکئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف ته کنز العمال کې دا حدیث موجود دی. فرمائی که څوک له خور نه یا له ورور نه یا عام یو مسلمان نه، نبی علیہ السلام فرمائی دومره ځمکه ونیسي لکه دا زما لاس یوه ولیشت. فرمائی یوه ولیشت ځمکه چې څوک ونیسي دا 9 ځمکې چې څومره جوړیږي دا ټولې به الله په ورځ د قیامت د په اوږو د ته ورږدوي. وړل کولی شي؟ مونږ خو 10 کیلو شیز په اوږو نه شو وړی. په ورځ د قیامت یاد وساتئ نبی علیہ السلام فرمائی چال بل کس نه مسلمان نه یو بالش شبرن واحده یو لیشت یو بالش ځمکه ونیوله، فرمائی دا 9 ځمکو برابر به الله ورته یو ځای کوي او د ده په اوږو به ورږدوي. بیا وره نو ما عزتمندو قدرمندو لږ دې مونږ په خپل ځان باندې رحم وکړو، لږ دې رحم وکړو. ګناهګاري خو یو، خو گناہ هم یو حد وی، گناہ هم یو حد وی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی جنت ته لاړم، جنت کې مې خپل امتیانو د پاره ځای وکتلو. فرمائی دوزخ ته چې لاړم خو هغه حالات چې ما وکتل هغه زه هیرولی نشم، دا نن شپه وه. الله محبوب فرمائی زه لاړم دوزخ ته. فرمائی ومې کتل، توجه وکړئ توجه، بجلی دې نه وي خیر دی ما دا سپیکر ځکه هغه کړو. نبی علیہ السلام فرمائی داسې سړی مې وکتل چې یو طرف ته پاکه پخ شوې ښایسته سره غوښه د ښکلې خوشبوی ته اوچتېږي او یو طرف ته ګند کچره بوی ته اوچتېږي غوښه پرته دی. څه سړی مې وکتل او څه ښځې مې وکتلې چې ډېر په شوق سره یې خوري، روغې غوښې ته نه ورګوري. توجه مو شته؟ دا خبرې د شپې سره تعلق ساتي ځکه دا خبرې کومه. الله محبوب فرمایي څه سړي مې وکتل او څه ښځې مې وکتل چې مرداره ګند کلمې هغه بوی ته اوچتېږي، هغه غوښه په شوق سره خوري او هغه پاکه چې خوشبوی ته اوچتېږي هغه نه خوري. ما تپوس وکړو جبریل دا لا کوم مخلوق دی؟ ما ته عرض شو یا رسول الله واوره مسلمانه، فرمایي دا د تا امت هغه سړي او ښځې دي چې الله به دته پاکه بیبي ورکړې وه او دې باوجود به هم د پردۍ ښځې سره شپه تېروله. او دا د ستا امت هغه بدکارې خبیثې ښځې دي چې الله به خپل نکاح خاوند ورکړی او دې به بل پردي سړي سره شپه تېروله. نن زمونږ په معاشره کې څومره ډېر دي په موبایلو باندې ګپ لګوي. تا ته شرم نه درځي؟ ستا خور نشته چې ته بلې پردې ښځې سره په ګپ شپ لګې په موبایل باندې؟ یاد وساته الله محبوب فرمایي من دک باب غیره فقد دک بابه، چا چې د بل چا دروازه وټکوله د دروازې باندې به ټنګ کېږي. او امام شافعي فرمایي زنا کول دا قرض دی او فرمایي دا به ستا نه خامخا ادا کېږي انسانه. نن ما عزتمندو قدرمندو کومې خواته مسلمان روان دی؟ چاته وایي چې یاره دا ګناه کار دی په فون باندې خبرې مه کوه پردې خلور سره وخاندي
ما عزت مندو قدرمندو نن خو ځکه معاشره کې دا حالات روان دي که چېرته خلک علماو ته کېنستی او علماء اهل سنت یې اورېدی خدای ذات قسم چې نن به هر څه په حفاظت کې و. خو نن مونږ خلک کینو نه. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي داسې خلک مې وکتل چې فرشتو خولې وروازې کړي دي، خولې وروازې کړي دي او د دوی له دې ستوني نه غوښې راکاږي او اور په کینچیو سره یې کټ کوي. ما تپوس وکړو قربان جبریل دا څوک دي؟ وی چې یا رسول الله دا د ستا امت هغه خلک دي چې په خولې به په ظاهره ډېر خواږه و خو دننه به یې زړه کې بل انسان مسلمان ته کینه او بغض ساتلو. زمونږ معاشره کې څومره مومیا مټو دي ستا سره کینی جی داسې جی داسې او بیا چې بلې خوا ته لاړ شي نو ستا بدواله به بیانوي. نو ما عزت مندو ځان ته ساتل پکار دي. الله محبوب فرمایي توجه کوي، فرمایي داسې انسانان مې وکتل چې د دوی خېټې په جهنم کې د لویو لویو کمرو وروي او د اوښانو او د غټو زناورو شانتې لوی لوی ماران او لړمان پکې تاوېدل. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وی چې قربان دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به دې خلکو سود کولو، سود خوارو. او ما عزتمندو قدرمند د سود 1 روپۍ اخیستل یا ورکول یا لیکل دا داسې ګناه لري لکه یو سړی چې 36 مرتبه خپل مور سره په حرم شریف کې زنا وکړي. الله محبوب فرمایي یو انسان مې وکتلی چې د ماهي شکل و او خولې ته تیږه دننه کوله، تیږه یې دننه کولی نه شو. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ وی چې قربان دا د ستا امت هغه خلک دي چې په دنیا کې به زکات نه ورکولو، زکات په فرض و، زکات کې به لارې لټولې. لکه زمونږ خلک چې کالی کوي یاره 19 تولو باندې په سرو باندې زکات ته 7 تولې وکړي. چاته دی چې په 7 تولو باندې زکات نه کېږي چې 1 توله هم ورسره وي او د سپینو مقدار ته رسی، چاندی قیمت ته رسیږي 1 توله، بیا به هم په دې 1 تولې کې زکات ادا کوي. چاته دی چې په 7 تولو 19 تولو نه کم نو زکات نه کېږي. هغه په هغه صورت کې چې کله د سونې قیمت کم وي او بل سونې نه علاوه بل جنس نه وي، په هغه صورت کې نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ مسلمان یو، مونږ ته پکار ده چې خپل ځان باندې د رحم وکړو. یاد وساتئ قرآن کې الله فرمایي داسې ورځ تاسو باندې را روانه ده چې حامل میخې اوښې فرمایي وإذا العشار عطلت، حامل زناور ماده به د دې ورځې د یرې نه خپل حمل ساکت کې گزاره به کړي. او نبی علیہ السلام فرمایي داسې ورځ دی چې ماشومان به د یرې نه سپینګیري پکې وګرځېږي. نن ګورو مونږ سپینګیري څه کوي زمونږ معاشره کې. الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمایي چا عمر 40 کاله پوره شو او 40 کالو بعد دی په لاره باندې نه راځي، فرمایي رب ته دته عذاب ورکولو کې څه پرده نشته دی. الله چې کله هم غواړي دته عذاب ورکولی شي. نن ما عزتمندو عمر چې څو زیاتېږي زمونږ خواهشات سیوا کېږي. اخیر کم ځي پاره مونږ لګیا یو، مونږ ځان سره سکو دا یو تړلی شوې زندګي مونږ راوړې ده، دا به ختمیږي، مرګ حق دی، رب تر مخه ودرېدل دي. څه عمل مو کړی دی؟ سحر مونځ خو مونږ قضا وي، سحر مونځ خو مونږ قضا کړی وي. بس ډېر به داسې زمان چې نادانان به وي او عذاب نه به ناخبر خلک وي چې ده به په ژوند کې یو د سحر مونځ نه وي کړی. داسې خلک به هم وي. ما عزتمندو قدرمندو دا دنیا راحتونه، دا دنیا خوندونه یاد وساتئ پاته دي. نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت په الله یو داسې سړی پاسوي چې ده به په کل عمر کې معمولی په سر کې درد هم نه وي لیدلی، داسې سړی او عیش و عشرت نه مالامال. رب کریم به فرشتو ته فرمایي دته دوزخ کې یوه غوطه ورکوي، ډوبې کوي، یوه ډوبکی ورکوي. چې دوزخ کې یوه ډوبکی ورکي دی به وایي یا ربه زه خو د دنیا ته لېږلی او خواړو سره یو نعمت دی هم ماته نه و راکړی.
دومره ترش ته جهنم. بیا به یو داسې سړی راوغواړي چې ټول عمر یې په تکلیفونو تیر کړی، یو ځل به جنت یو جلک ته پاره ورته وښایي، وایي به یا ربه چې پیدا کړی ما اړو تکلیف لیدلی هم نه ده. نو ما عزتمندو قدرمندو نن مونږ ولې خپل آخرت دپاره خور لور ته حصه نه ورکوو؟ نن ولې مونږ خپل خور سره خپل خوریي سره په کچارۍ کې په عدالت کې ولاړ یو؟ زنن خو بیا ته وګټې، دنیا کې خو بیا تا شي، دنیا کې خو ته پې ونازېږه، رب سره به څه کې؟ هغه رب ته خو ته ورځې خامخا. نو ما عزتمندو قدرمندو الله حدودو نه تجاوز مه کوئ، الله حدودو نه تجاوز مه کوئ، کنه خدای ذات قسم چې ډیر به شرمنده یې، ډیر به افسوس وکئ، ډیر به پریشانه یې، خو بیا به وخت تیری. لہذا ما عزتمندو قدرمندو الله حدود نه دی پامال کول پکار. دا مې خواست دی الله حدودو کې اوسېږئ، الله حدودو پاسداری کوئ، او دې سره سره ما عزتمندو داسې ملایان ما اورئ چې کومو خولو نه ګند راوځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر مبارک چې کیږي په مخ به خندا وي، او چې کله هم چې نوم علی بیا بدای صلی الله علیه و آله وسلم خامخا ورسره وایي، او چې وایي نو دی به خاندي ورسره، ده ته به خوند ورکوي. داسې عالم اورئ، او چې کم په تندي باره بجاوي که نه پوه شوئ چې دا له مجبوري نه نوم اخلي، دا چا مجبوره کړی دی. ما عزتمندو داسې خلکو نه ګریز کوئ کنه. ما عزتمندو بنی اسرائیلو کې 3 قسمه خلکو، حضرت داود علیہ السلام په امت کې 3 قسمه خلکو. هفتې ورځې بنی اسرائیلو خوښه کړې وه عبادت دپاره چې موږ به په دې ورځې عبادت کو، بل کار به نه کو. دوی به څه کول؟ دوی به په دې ورځې باندې نالۍ جوړې کړې او غارونه بیا ورته وکیندل، هغې په کناره باندې به ناست وي. بیا مونږ خو ښکار نه کوو مایانو، مونږ خو بس هسې ورته ناست یو. یوه ورځ نه، یوه هفته نه، یوه میاشت نه، یو کال نه، 80 کاله دا کار وکړو. 80 کاله حضرت داود علیہ السلام منع کړو، نه منع کېدل. لکه نن اوس مونږ ته علما وایي دا مه کوئ، خور حق ورکئ، ورور حق ورکئ، خلکو حقونه مه نیسئ. په چا باندې خو ما عزتمندو مونږ نه کلاریږو. 80 کاله حضرت داود علیہ السلام منع کړو، نه منع کېدل. 3 ټولي شو، 12,000 خلک و چې دا کار بیا کولی، 12,000 خلک و چې دې کار نه به منع کول، او 12,000 خلک و چې هغوی به نه دا کار کولی نه به منع کول. یو روایت کې راځي چې الله رب کریم دا کار نه منع کوونکي هم بچ کړل، او بل روایت کې راځي چې نه، کومو خلکو چې دا کار کولو او کومو خلکو نه منع کولو، نه به ښه وې نه به بد وې، بس چوپ و خندل به. لکه څنګه چې نن سبا زمونږ ډیر مقررین وي، هغه حق نشي بیانولی، ولې چې هلته خو بیا د رشتهداري وي، بیا خو کار خرابېږي، بیا خو کار خرابېږي، دې له وجې نه دی حق نشي بیانولی. نو ما عزتمندو مفسرین کرام فرمایي یوه ورځ سهار کې دوی شور نه و، نو چې دا کومو خلکو منع کولو دوی وی چې وی ګورو چې دا ولې. نو یو روایت مطابق 12,000 خلک، او بل روایت مطابق 24,000 خلق الله رب کریم په یو وخت کې بیزوگان، شادوگان، خنزیران وګرځول. دوی نه پیژندل، خو چې کله دوی وردن نشو نو هر یو بخپل ورته رامنډه کړه، خپو پورې بیا نیخته ورته جړل بیا. نو بیا 3 ورځې ژوندي و، چغې وهلې، بیا الله مردار کړل. ما عزتمندو ستا او ما سره هم داسې کېدی شي، ستا او ما هم جهان دپاره عبرت کېدی شو. نو په کار دی چې موږ په خپل ځان باندې رحم وکړو، ځان باندې رحم وکړو. ګوره یو ازغای خپه کې لاړ شي نو ټوله شپه خوب نشو کولی، معمولی یو غاښ کې درد وي نو ټوله شپه تې تېره کړو. ما عزتمندو قدرمندو الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي که جهنم دوزخ صرف دومره کولاو شي لکه دا ستنې په سر کې چې سوری وي، او فرمایي صرف دا لوګی راوځي، فرمایي په ځمکې مخ باندې به نه یو بوټی شین پاته شي او نه به چېرته سا لرونکی سا ول پاته شي، ټول به مړه شي. او دې کې به څوک وي
دے جہنم تب انسانان ورزی. ما عزت مندو قدر مندو اللہ پناہ غختل پکار دی او دقا سے محافلوں کی شرکت کول پکار دی. نن 27 رجب شریف شپا دے سوک چھ پدیش پا عبادتو کی اللہ محبوب فرمائی او بیا ورز روجونی سی اللہ رب کریم بدتاش پیتم میاشتی مسلسل روجے ساتولو ثواب عطاو فرمائی. یہ روایت کر رضی شپک کالا مسلسل روجے ساتولو اللہ بس ثواب اور عطا کی. نما عزت مندو